بسم الله الرحمن الرحیم. باب ذوی الارحام. کله چې فارغ شو د بیان د حصو ذوی الفروض نه، د عصباتو نه، طریقه د تقسیم نه، د تصحیح نه، اخیره کې مسله ذکر کولی شي د ذوی الارحام، چې آیا ذوی الارحام دي څوک، د دوی دپاره حصه شته که نشته، د دوی دپاره انواع څه دي، کم ترتیب دی، د هغې تذکره کوي. ذوی الارحام دا د ذی الرحم جمع ده، او ذی الرحم ویلی شي هر قریب ته. ستا چې هر قریب دی، که هغه ذی الفرض دی نو ام ذی الرحم دی، که عصبه دی نو ام دی، او که بل دی نو ام، دا ستا قریب دی. نو اصطلاح د دې فن کې ذوی الرحم چاته ویلی شي؟ هو کل قریب لیس بذی سهم ولا عصبة. دلته تینا خاص قریب مراد دی هغه قریب چې هغه ذی سهم نه، معنا ذی فرض نه، ولا عصبة عصبه هم نه. دې ته مونږه ذوی الارحام وایو. کم چې ذی الفرائض دی یا عصبه دی، لغوي لحاظ باندې په دوی اطلاق د ذی الرحم کیږي، خو اصطلاحي لحاظ په دوی باندې اطلاق نه کیږي. نو ځکه دلته مراد هغه دی چې دا ذی الفرائض نه، عصبه نه. وړاندې حصه د دوی دی فرمایي وکانت عامة الصحابة رضی الله عنهم، عام صحابه حضرات یرون توریث ذوی الارحام، دوی چې کوم دی لیدو، یعنی علم یو په توریث د ذوی الارحام و چې دوی دپاره حصې شتې د عامو حضراتو صحابو دا رایه وه. په عامو کې لکه حضرت عمر صاحب دی، علي صاحب دی، عبدالله بن مسعود صاحب دی، حضرت معاذ دی، او ابي دردا دی وغیرهم. دوی یرون توریثا، دوی چې کوم دی کتو چې ذوی الارحامو دپاره وراثت شتې. فبه قال اصحابنا، دا زموږ د احنافو قول هم دی. وقال زید بن ثابت، زید ابن ثابت صاحب، او دا یو قول د عبدالله ابن عباس صاحب ام دی رضی الله تعالی عنه، لا وراث لذوی الارحام، دوی ذوی الارحامو دپاره وراثت نشته، بلکې دا مال چې پاتې شي نو څه به کولی شي؟ ویوزع المال فی بیت المال، مال به بیت المال کې ایښودی شي. وبه قال مالک والشافعي رحمهم الله، دا د هغوی مسلک دی. د دې حضراتو تمسک په دې باندې دی چې ذوی الارحامو دپاره حصې ولې نشتي؟ وی الله فرمایي وما کان ربک نسیا، ستا رب څه خبره نه یری، او د دې خلکو دپاره الله حصې نه دي ذکر کړي. نو چې حصې نه دي ذکر کړي، پته لګي حصې نشته. همدارنګې چې کوم د حدیث پاک کې راغلی دي، پیغمبر علیه صلات وسلام نه تپوس وکړی شو د ترور متعلق، د ماسی متعلق، د دوی دپاره وراثت شتي؟ نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل لا شیء لهما، دوی دپاره هېڅ نشته. نو قرآن نه اشارتن معلومیږي چې وما کان ربک نسیا، او د دوی حصې قرآن نه دی ذکر کړي، او پیغمبر فرمی لا شیء لهما، نو پته لګي د ذوی الارحامو حصې نشته، دا مال که پاتې شي بیت المال کې به ایښودی شي. احناف تمسک کوي، هغې فرمایي د دوی حصې شتې. الله فرمایي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، اولو الارحام بعضې د رشتو والا دا حقدار دي د بعضې نورو نه. نو معنا دا ده چې څومره ستا اقربا دي د ټولو پکې حق دی، خو بعضې به د بعضو نه مقدم وي صرف. او دا ذوی الارحام ستا رشته کې دي، چې رشته کې دي، خو صرف بعضې به مقدم وي. ذی الفرائض مقدم دی، بیا پسې عصبات دی، بیا پسې وروسته دوی دي. نو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. حدیث ته لاړ شو نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلی دي د خال متعلق، ماما متعلق، نو فرمیلی دي چې کوم دی ماما داسې کس دی چې وارث لمن لا وارث له، دا چې بل وارث یې نه وي، ماما وارث دی. نو دا په ذوی الارحامو کې دی، پته لګي د هغه دپاره وراثت هم شته. او کم چې هغه حضراتو نصوص ذکر کو، وما کان ربک نسیا، قرآن کې خو صرف فرایض ذکر شوي، د نورو حصې خو نه دي ذکر شوي پکې.
همدارنګې چې دوی دپاره حصه نشته هغه وخت کې حصه نشته چې ذیل فرایض موجود وي، هغه وخت کې وله حصه نشته چې عصبات موجود وي، او چې ذیل فرایض نه وي عصبات نه وي بیا حصه شتې، خو د هغې په وجود کې دوی دپاره حصه نشته، نو موږ وله حصه منو. هر کله چې حصه منو نو بیا د احنافو مسلک دا دی، فرمایي ذوی الارحام اصناف اربعة، د دوی اقسام دا دي چې دا په څلورو تقسیم دي. څنګه چې عصبات په څلورو تقسیم و هغه شانتې دا په څلورو تقسیم دی او مقه افراد دي، خو هلته لږ نسب بل شانې دی او دماغه انداز باندې. هلته به توري مثال زوی د مړي لور د مړي وه، د زوی د مړي دا عصبه خورې ځان سره عصبه کوله. دلته چې کم دی په ښکته سلسله باندې څنګه چې هلته ښکته دلته د لور اولاد دی، د لور چې څونه بچي دي همدارنګې د زوی د لور چې څونه بچي دي هلته چې څنګه و دلته مقشانې دي. هلته دویم نمبر و پلار نیکه په بره، دلته پلار نیکه په بره، خو کم نیکونه هغه نیکونه چې کم ساقط و فاسد نیکونه فاسد نیاګانې. هلته دریم نمبر ورور وراره دلته مقصي دي، دریم نمبر وریری دي، دریم نمبر وریری دي پکې، یا چې کم دی وریرونه دي د اخیاپي ورور بچي دي. څلورم نمبر هلته و ترونه دلته مقصي دي، تروریانې دي ماسیانې دي، یا چې کم دی د ترونو چې کم دی لوریانې دي. دا څلور قسمونه دی. فرمایي اربعة الصنف الاول ینتمي الى المیت، لومبی قسم دا دی چې دوی نسبت کیږي مړي ته، مړي ته نسبت کیږي. هغه څنګه دي وهم اولاد البنات، دا د لوریانو بچي دي. د لوریانو بچي عامه ده که دا الکان دي او که جینکې دي. همدارنګې و اولاد و بنات الابن، د زوی لور ده، نو د زوی لور ده، د زوی لور خو چونکې دا ذیل فرایض ده، که خپل اولاد نه وي دوسۍ خو نیم مال علي بیا، او که خپله لور دی بیا دا سوده سالي، خو د دې نوسۍ بچي هغه بیا ذوي الارحام دي. والصنف الثاني دویم قسم پکې دي هغه چې ینتما الیهم المیتو، چې هغې ته نسبت د مړي کېږي، د مړیو ته نسبت کېږي پلار نیکه بره باندې. وهم الاجداد الساقطون والجدات الساقطات، دا هغه نیکونه دي چې فاسد دي او هغه نیاګانې دي چې فاسدې دي. وړاندې دی وی چې هغه نیکه چې د مړي ته نسبت کېږي په منځ کې ښځه راشي، مثال په طور د مور پلار، دارنګې د پلار د مور پلار، دا په ذوي الارحامو کې دی. یا په منځ کې جد فاسد راشي نو بره به نیا فاسده ګرځېږي، د مور پلار د مور، د پلار د مور پلار، دا هغه مور او دا فاسده ده. والصنف الثالث دریم قسم ینتمي الى ابوي المیت، هغه دی چې د هغې نسبت مور او پلار د مړي ته کېږي، مور او پلار د مړي ته نسبت کېږي. دریم قسم هم اولاد الاخوات، دا د خویندو بچي دي. اولاد الاخوات که هغه عیاني خور ده او که علاتي ده او که اخیافي ده، د ټولو خویندو چې کوم بچي دي دا ذوي الارحامو کې دي، چونکې ستا د خور بچي دي نو ستا پلار ته نسبت کېږي. او بنات الاخوه دارنګې د رونو چې کوم لوریانې دي د ورېرو بچي دي. و بنو الاخوة لامن، او د هغه رونو چې کوم زامن دي اخیافي رونو زامن دا هم پکې حساب دي. والصنف الرابع څلورم قسم ینتمي الى جد المیت، هغه چې نسبت یې کېږي د مړي نیکه ته او جدته یا نیاګانو ته نسبت کېږي. وهم العمات والاعمام، د هغه دي چې کوم د نیکه لوریانې دي تروریانې، او دارنګې د نیکه بچي دي خو اعمام لامن وي. یو اعمام عیانیه علاتیه دي هغه بې عصبه دي، دا اعمام لامن دي، دا د پلار نسب و د مور په نسب کې. والاخوالو والخالاتو، ماماګان دي ماسیانې دي، دا د مور نسب دی. نو فهؤلاء دا کسان دا ذوي الارحام دي. او کل من یدلی، هر هغه چې د هغوی نزدېکت حاصلېږي بهم په دوی باندې، د دوی په وساطت چې تا ته نسبت کېږي من ذوي الارحام، هغه په ذوي الارحامو کې حساب دی. دا څلور قسمونه خوشول. اوس په دې څلورو کې مقدم کم دی،
څنګه چې هلته عصباتو کې زوی نوسې و بیا پلار نیکه و زوی مقدم و د پلار نه، دلته کم یو مقدم دی. نو فرمایي روا ابو سلیمان چې کوم دی دی نقل کوي د محمد ابن حسن نه عن ابي حنیفه رحمه الله ان اقرب الاصناف نزدې په اصنافو کې الصنف الثاني دویم صنف دی. دویم صنف کوم نیکونه فاسد نیکونه او فاسد نیاګانې وایي دا مقدمې دي. و ان علو ثم الاولو بیا پسې دویم نمبر اول دی چې کم د لور بچی دی او یا د زوی د لور بچی دی. و ان سفلو او ثم الثالث بیا دریم کم چې د پلار ته نسبت کیږي اوریری دی. و ان نزلو او ثم الرابع بیا څلورم چې کم نیکه ته نسبت کیږي تروریان او ماسیان دي. و ان بعدو دا یو قول دی چې سلیمان نقل کړی. دویم قول وروا ابو یوسف والحسنو امام ابو یوسف او حسن ابن زیاد نقل کړی عن ابي حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله نه. و ابن سماع عن محمد ابن سماع نقل کړی د محمد ابن حسن شیبانی نه عن ابي حنیفه رحمه الله. هغه فرمی ان اقرب الاصناف الصنف الاول مخکې خود دویم مقدم کړو دی وینا اول سن مقدم دی بیا دویم په دویم مرتبه کې دی. ثم الثاني بیا دویم دی چې کم فاسد نیکونه دی او فاسد نیاګانې دي. ثم الثالثو بیا دا وریری دی. ثم الرابع بیا چې کم دی ماسیان او تروریان دي. که ترتیب العصبات څنګه چې ترتیب د عصباتو التم د قسیو اول جز د مړیو بیا چې کم دی اصل د مړیو بیا جز د پلارو بیا جز د نیکو دلته هم هغه شارک ترتیب العصبات وهو الماخوذ به دو قول خورال دی فرمی فتوا په دې دویم قول لخه. وعندهما الصنف الثالث مقدم د صاحبانو په قول کې داسې اومشتي چې دا دریم صنف دا مقدم دی په جد علی الجد په جد باندې اب الام هغه جد چې هغه د مور پلار دی. د مور پلار دا جد فاسد دی. یو خو د پلار خو جد صحیح دی اخو ترې مخکې وی. نو دا صنف ثالث د صاحبانو په خیال وی دا مقدم دی. صنف ثالث څه دی د خویندو بچی دي وریری دي دا مقدم دی په نیکه باندې جد فاسد باندې. نو یو خبره دلته د هغه ځای پر مخکې خبره پوره شوه دلته دوه خبرې پسې نورې نقل شي. یوه خبره دا کوي یوه خبره پسې بل هم را روانه ده. یوه خبره دا کوي چې د دې خویندو بچي دا مقدم دی په جد فاسد باندې. نو دا کلام هم پوره صحیح نه لګېږي. وجه دا ده چې هلته تا مخکې وی د صاحبانو په نیز باندې جد چې کوم دی هغه ته مونږ 15 خبرې کولې. هغه له ورکو افضل په امرینو کې کزیسه هم ورسره نه افضل په امور ثلاثو کې کزیسه هم ورسره هغه موږ افضل ګرځو. دا نه چې ګینې دلته څنګه فرمایي چې دا مقدمون چې د مقدم کو حجت د ساقط کو نو یو د هغې څه دا ټکراو دی. دویمه خبره ذکر کوي لأن عندهما کل واحد دا عبارت چې کوم دی ځینې نسخو کې نشته او چې نشته نو بهتر ده. دویم چې شته نو دا ضمایر پکې ګډوډ دي نو انتشار د ضمایرو به پکې راځي خو تصحیح دپاره صرف دغه یو وجه ده نو هغه داسې ویلی شي. لأن عندهما ځکه د صاحبانو په قول باندې کل واحد منهم دا هم ضمیر راجع دی ثالث ته اور واحد په دې ثالث کې چې د خویندو بچي دي اور واحد په دې ثالث کې چې د خویندو بچي دي اولاد اولاد من فرعه د خپل فرعنا نو یو خورې دی د اولاد د خورې د بچي نه یوه خورزه ده د اولاد د خورزې د بچي نه شین په ثالث سوی خورې نه دي که نه د اولاد د خپل فرع نه نو خورې دی د اولاد شو د خورې د بچي نه دا یو ټکی شو. وفرعه دا دویم قسم ته راجع که او فرع چې کوم دی د دې صنف ثاني فرع د صنف ثاني چې نیکونه دي نو فروع څه دی مثال په طور د پلار د مور پلار دی د مور پلار دا نیکه جد ساقط د مور پلار دا فرع ده. دا فرع چې کوم دی اولاد و ان سفله اگر چې دا لاندې ده ځکه چې دا د مور پلار دی اولاد من اصله د اصل نه چې بره دی نیکه دی د بره نیکه نه د نږدې نیکه اولاد دی نو په صنف ثاني کې چې نیکونه دي دا نږدې نیکه اولاد چې فرع ده د اصل نه چې وړاندې نیکه دی
او په صنف ثالث کې چې مثال خویندو کې دي نو دا اصول د فرع نه اولادي اصول دا منه چې د خور بچی خوری اولاد د خور د نوسی نه ته که دا درته نږدې ده دا څلور قسمونه شو لږ وضاحت پکې دی یو فصل فی الصنف الاول اولاهم بالمیراث اقربهم الى المیت میراث باندې اولا هغه دی چې کم دی مړي ته نږدې وي دې کې څلور قیدې به دی په دې منځ کې ذکر کوي یو دا ده چې د ترجیح ورکو چې کم پکې اقرب دی هغه له به ترجیح ورکو اولا بالمیراث اقربهم الى المیت مثال به څنګه که بنت البنت لکه د لور دا اولاده من بنت الابن د زوی د نوسی نه یو د لور ده دا نوسی ده او بل د زوی نوسی ده نو د زوی نوسی دا چې کوم دی دا یو قسم د زوی لور د هغې نه وړاندې شوله اگر چې دا دواړه به توري مثال چې کوم د ستا نوسی دی خو یوه د لور نوسی ده دا بل د زوی نوسی ده خو دا د لور نوسی ته نږدې ده په یو واسطې ده او د زوی د نوسی ده په دو واسطو ده نو اقربهم الى المیت هغه اولاده فانها اولا من بنت الابن وان استووا دویم صورت که دوی دا برابر وي یو اولا او بل غیر اولا نه یو بل سره درجه کې برابري نو په ولد الوارثې بیا هغه چې ولد د وارث وي نو د اولاد من ولد ذوي الارحام د کوم چې تا ته نسبت کېږي په وارث باندې دا به اولای د هغې نه چې تا ته نسبت کېږي په ذي الارحام سره مثال که بنت الابن دا د زوی د لور ده د زوی لور دا وارثه ده ځکه ستا خپله لور نیم مال اخلي او چې ستا خپل بچي نه وي د زوی لور بیا نیم مال اخلي او چې خپله لور دې ورسره وي نو د دې زوی لور ته سدس میلاویږي نو دا ولد د وارث ده نو اوس دا بنته ده بنت الابن د زوی نوسی دا چې نوسی ده دا لور ده ستا د زوی د لور او هغه خو وارثه وه دا د وارثې لور ده نو فانها اولا دا اولاده د دې الک نه کم الک چې ابن بنت البنت دا لور نوسی دی وجه دا ده چې د دې لور د دې نوسی مور یې څه ده هغه ذوي الارحامو کې ده دا د لور ده دا ذوي الارحامو کې ده او مخکې د زوی لور ده هغه ذوي الارحامو کې نه ده نو اگر چې هغه جینۍ وه خو اولا شوه د الک نه هلته واسطې مضبوطه ده چې هغه په وارث باندې تا ته نږدې کېږي او دلته الک دی خو د لور په لور باندې دا په ذي الارحامو تا ته نږدې کېږي نو هغه جینۍ د الک نه اولا شوله دریم صورت وان استوت درجاتهم که دا په درجو کې برابر وي ولم یکن فیهم ولد الوارثو درجه کې برابر وي اول مثالو په دې کې ولد د وارث نه وي دویم مثالو او کان کلهم یا خو پکې ولد د وارث نشته یا داسې وایه چې دا هر یو دلونه بې وارثین د هغوی ادلا په وارث باندې کېږي دا یو چې کوم دی پکې وارث نه لکه مثال په طور لور د زوی د لور وه د هغې لور وه او دارنګې زوی د لور دا دواړه چې کوم دی اولاد د وارث نه دی یا دا دواړه اولاد د وارث وي دا لور زوی وي او بل د لور وي نو د دې لور هغه ستا لور د وارثه او دا بل زوی دا لور د زوی ده نو دا زوی دی وارث دی دا لور دی وارثه ده نو ابن البنت د لور زوی او بنت البنت د لور دا دواړه چې کنه د وارث بچی دي یا خو درجه برابر ده یا دواړه د وارث نه دي یا دواړه د وارث وي نو دلته بس کو نو عند ابي يوسف امام ابو يوسف رحمه الله والحسن ابن زياد دا دوی چې کوم د يعتبر ابدان الفروعي دوی فرمای ابدان د فروع معتبر دي نو په دې به تقسیم کی به طوري مثال یو د لور زوی دی او د بلی لور ده نو دا لاندې چې یو دی نوسی دی او بل دی نوسی ده په دوی تقسیم کا دوی حصې به نوسي ته ورکړي یو حصه به نوسی ته ورکړي يعتبر ابدان الفروع ويقسم المال عليهم سواء په دې به تقسیمیږي برابر سواء اتفقت صفت الاصول که صفت د اصول په دې برابر وي
دا یو چې کوم دی د لور زوی دی او دا بل د لور ده مخکې دواړه لوریانې دي. اتفقت صفت الاصول فی الذکورة والانوثة او اختلفت یا پکې مختلف وي. یو چې کوم دی د لور د زوی لور ده او بل د لور ده مختلف یو که دا متفق وي خو په دې لاندې فروع به تقسیم کې. ومحمد الامام محمد رحمه الله يعتبر ابدان الفروعي په فروع باندې تقسیم وي خو په کوم وخت کې اتفقت صفت الاصول که صفت د اصول په دې متفقو. دا یو چې کوم دی د لور ده او دا بل د لور زوی دی دا غي مور جینې ده او د دې مور جینې ده نو لاندې په فروع باندې تقسیم که یو الګ دی یو جینې ده. ابو یوسف صاحب هم په هغه تقسیم وي محمد صاحب هم تقسیم وي خو محمد صاحب صرف په دغه ځای کې وي چې مخکې صفت د اصول هغه برابر دی. دا یو دی د لور زوی دی او بل دی د لور ده. ويعتبر او د معتبر اصول ان اختلفت که مخکې اختلاف راغلی ان اختلفت صفاتهم که صفات دغه مختلفه به الته معتبر وي. او يعطي الفروع د ورکی فروع ته میراث الاصول میراث د اصول ورکی مخالفا لهما بیا محمد صاحب دغه خلاف کوي. مثال به څنګه کما اذا ترک ابن بنتن یو سړی مړ شو د لور زوی پاتې شو او بل و بنت بنتن د لوري پاتې شوله نو لاندې الک او جینې دي بر اصول دوه جینکې دي نو دلته متفقه ده چې په دې لاندې ابن او بنت باندې تقسیم وکړه. ابو یوسف صاحب خو مطلقاً په هغوی تقسیم وي او محمد صاحب په دې شرط وي چې اصول صفت یو دلته د اصول صفت یو دی ځکه دا یو الګ دی نو مور ستا لور ده او که دا بله جینۍ ده د هغې مور هم ستا لور ده نو په لاندې الک او جینۍ به تقسیم کې دوی حصې د الک او یو حصه د جینۍ. ابن بنتن و بنت بنتن نو عندهما يكون المال بينهما مال به تقسیمیږي للذکر مثل حظ الانثیین به اعتبار ابدان په اعتبار د ابدانو د فروع. وعند محمد رحمه الله كذلك محمد سے په دې صورت کې د هغې سره موافق دی ځکه لأن صفت الاصول متفقه صفت د اصول برابر دی هغه سره دغه صورت کې اتفاق وي. اوس دا چې اصول بدل شي د هغې مثال ولو ترک بنت ابن بنتين یو طرف ته د لور د زوی لور پاتې شوله د لورو د زوی لور پاتې شوله او بل طرف ته ابن بنت بنتن د لور زوی پاتې شو نو لاندې خو یو بنته ده او یو ابن دی خو په دې منځ کې اصول بدل شوي دي د یو چې کوم دی الګ دی او د بل جینۍ ده. نو امام ابو یوسف رحمه الله دا منځ کې چې کوم تبدیل راغلی دی ته نه ګوري ډایرکټ اخر ته ګوري نو بنته ده او ابن دی بس په دې باندې مال درې ځای کې دوی حصې به د الګ ته ورکړي یو حصه به جینۍ ته ورکړي. او امام محمد رحمه الله په دې دویم بطن کې تقسیم وي اول کې خو ستا بنتي دي اخو موافق دي خو چې د دویم ته کوز شي نو په یو کې ابن دی په بل کې بنته ده په دقه ځای کې بیا دوه ځای کې دوی حصې به ترې ورکړي ابن ته یو حصه به ترې ورکړي د بنتې ته. اوس هغه ابن به دوه حصې مال ښکته خپلې بنتې ته کوز کړي او د دویم بطن کې چې بنتې واغستو هغه درېیمه حصه مال به دا خپل زوی ته ورکړي. نو محمد صاحب بالکل الټه د ابو یوسف وچلېدو. ابو یوسف صاحب دوه حصې الګ ته ورکولې یوه حصې جینۍ ته ورکوله او محمد صاحب هغه جینۍ ته دوه ورکوي د پلار حصه او د الګ ته یوه ورکوي د مور حصه. نو محمد صاحب مخکې تقسیم وي بیا د ښکته کوزوي. نو عندهما په نزد صاحبانو باندې المال بین الفروع اسلاسا مال به فروع کې تقسیمې په دریو باندې به اعتبار الابدان ثلثاه للذکر عندهما آغا ابو یوسف صاحب د دې بل ملګري سره هغې فرمایي چې کوم دی په اعتبار ابدان ثلثاه دوی حصې ورکړي ذکر الګ دپاره و ثلثه یوه حصه ترې ورکړي الانثی جینۍ ته. او عند محمد امام محمد رحمه الله فرمایي المال بین الاصول مال به مخکې اصولو کې تقسیم کې اول بطن کې تقسیم مه کوه ځکه دواړه جینکې دي دویم کې اختلاف راغی په دې دویم کې تقسیم کا. نو بین الاصول اعنی فی البطن الثانی بطن ثانی کې به تقسیم کې دوی حصې به ترې الګ ته ورکړي یوه حصه به ترې جینۍ ته ورکړي اصلاسا ثلثاه دوی حصې ورکړلې بنت ابن البنت دغه ابن چې دوی حصې اخیستې به ترې کوز کړي بنتې ته نصیب ابي هدی د پلار حصه ونه دته دوه حصې میلاو شوې ابو یوسف دله یو ورکړې وه او ثلثه درېیمه حصه ابن بنت البنت
درېیمه حصه ورکړه دې هلک ته کوم چې د هغه د مور حصه ده، نصیب امه دا د مور حصه وه. نو کذالک